یو ورور پوښتنه کړې وه چې آیا په تعویذي بند باندې پر انسان باندې اثر پرېوځي او که یا. ډېر ځوانان دا شکایت کوي تر واده وروسته چې دوی وایي زموږ مردانه قوت ختم سي، پر موږ باندې جادو سوی دی یا پر موږ باندې تعویذ سوی دی. دا په عامه اصطلاح کې مشهوره په تعویذي بند باندې دی. آیا دا په شریعت کې څه اثر لري او که یا؟ د دې مسئلې جواب دا دی چې تعویذي بند اثر لري، د دې اثر خامخا وي، لیکن دا داسې کسان کوي د دې حیثیت د دې حکم داسې دی لکه جادو. دا یو کبیره ګناه ده، لیکن د دې حکم داسې دی لکه د جادو. دا اکثره هغه کسان کوي چې هغه له دین او له اسلام څخه لرې وي، او په دې کې د کوونکي دپاره چې کوم کس پر چا باندې تعویذي بند وکړي دا په هغه کې د کفر خطره هم ده، ځکه تعویذي بند دپاره اکثره غیر مسلم کسان ناس وي، عیسویان د دغو دپاره ناس وي چې د یو چا کاروبار ور خراب کړي، د یو چا مردانه قوت ور ختم کړي، پر یو چا باندې مریضي او مشکلات راولي. د دې مثال علما کرامو داسې ذکر کړی دی لکه یو څوک چې پر یو چا باندې ګندګي ور وغورځوي، نو په ګندګي باندې په مرداري باندې خو د انسان جامې مرداریږي، داسې په دا تعویذي بند باندې هم په انسان باندې اثر خامخا ولیږي، په هغه کې ضرور اثر کوي. نو له ټولو ورونو څخه مو دا درخواست دی چې د دې تعویذي بند څخه ځان وساتئ، په دې کې د انسان دپاره د کفر خطره ده، او دا داسې کسان کوي چې هغه له اسلام او له دین څخه لرې کسان وي. الله تعالی دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي.